السلام علیکم، زه یم ډاکټر انعام الله خان. عموما په ایمرجنسي سچویشن کې بیا زموږ فارمر ډېر زیات پریشان وي چې څه وکړو د خپل څاروي سره. نو کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر. خو یو نیم ایشو داسې وي چې زه وایم چې یاره هغه تاسو ته د کور په اندروني سټپس کې پته وي. ور دا یو څاروی دی او دا سوځېدلی دی او تاسو ګورئ چې دا په کم ډیګري کې سوځېدلی دی، ځکه چې د برننګ خپل ډیګریز دي. څه سوپرفیشلی یعنی کم چې سرمن صرف سوی وي، څه داسې نمونه کې سوی وي چې د هغې سره لاندې کم پټې دي، کم غوښه ده، کم ارګنز دي، هغې ته هم رسېدلي د هغې تپش. د دې نه علاوه چې کومه دوړه ده لوګی دی، هغه هم د دې تېر شوي وي، لنګ اډیما شوي وي. لنګ اډیما مطلب پړسوب شوي وي هلته په پړپوسانو په نالو کې. ساه هم بده اخلي، لیبرډ بریتنګ ورته وي. دا ټولې خبرې تړلې دي دغه سره، د سوځېدو سره. یو خبره یاد وساتئ چې کله داسې نمونه کیس تاسو ته راشي، نو په اولني فرصت کې په دې باندې یخې اوبه اچوئ او څاروي एकदम سوري ته کوئ. د پاسه به پرې هرګز هېڅ هم نه اچوئ، کپړه شوله، جالی شوله، یو څه شو بل څه شو چې د هغې سره سرمن انخلي او هغې ته نور تکلیف جوړوي. علاج په دې کې دا دی که صرف سوپرفیشلی نو هغې ته تاسو ټاپیکل ټریټمنټ کولی شئ، یعنې بهر صرف په دې باندې ملخم شو او د انرجیسک شو د دردونو لپاره. خو که فرض کې 3 ډیګري وي یا 4 ډیګري وي بند وي او دې کې لاندې ارګنز هم انوالو وي، تاسو به انټي بایوټیک ضرور یو کورس پوره کوئ. په دې کې بهترین انټي بایوټیک چې دي هغه سیفروفلاکسسین او سیفټیفر دي. سیفټیفر یاد دي که نه تاسو ته معلوم یادي؟ دا دې کې یاد ساتئ. په نور اهم سیزونو کې، نورو اهم خبرو کې یو خو د دې به ری هایډریشن کوئ، ځکه چې په دې کې د اوبو مقدار کم شوي وي، ځکه چې په دې کې کم د اوبه وي هغه د دې مسل نه، د دې پټو نه، د دې سرمن نه راوځي او څاروی د خوراک او هغه نه هسې هم پرېوځي. ری هایډریشن ډېر ضروري دی. مطلب د اوبو مقدار به په دې کې په رینګر لیکټیټ سره پوره کوئ. رینګر لیکټیټ په دې ته ډېر زیات کوئ، 4 ډریپه، 5 ډریپه، 6 ډریپه تاسو ایټ ټایم کولی شئ. د دردونو دپاره به دې ته فلونیکسین یو انجکشن راځي، فلونیکسین دا به ورته کوئ، یا ډیکسامیتاسون. ټیک ده. او ټاپیکل به دې باندې مونږه سلور سلفاډایزین، دا فارمولې دا نوم یاد ساتئ، سلور سلفاډایزین چې په هر قسم ملخم کې وو، دا به ورله راواخلئ. دا به د لیکویډ پیرافین سره ملګری کړئ یا د ویکسو سره، لیکویډ پیرافین یا ویکس، دا به دواړه ملګری کړئ او دا به ټاپیکلي په دې باندې پورې کړئ. د دې ویکسو یا د لیکویډ پیرافینو مقصد دا دی چې کوم سرمن دا وچیږي چې دا چوینه، دا بیا ځان له درد کوي. دا 3 خبرې ډېرې یاد ساتئ. دا په برن کې انیشیل ایمرجنسي فرست ایډ دی. دې له به کول پلیس ورکوئ، یخ ځای به وله ورکوئ، کپړه به پرې نه اچوئ. انټي بایوټیک تھراپي به د هغې ډیګریز ته ګورئ، هغه سن حساب سره به کوئ. خو خوراک نه کوي نو ری هایډریشن به ډېر کوئ. امید لرم دا ویډیو مو خوښه شوي وي او ډېر څه مو ترې زده کړي وي. نو که خوښه شوي مو وي نو ویډیو پوره ګورئ د اخر پورې، ځکه زه ستاسو لپاره ډېر زیات په مینه محبت سره ویډیو جوړوم. په هغې کې هم تاسو کله کله څوک خفه شي، یاره وایي ډاکټر صاحب زموږ د میسج جواب نه راکوي، دغه نه راکوي. زما مقصد دا چې زما د پښتو په دې وړو الفاظو باندې تاسو پوه شئ، چې تاسو پوه شئ زما لپاره دا ډېر دي. السلام علیکم.